قرآن پاک دا اللہ رب العالمین دا طرفنا دا تمام انسانیت دا ہدایت دا پارا نازل شوه دے۔ قرآن پاک بے مثلا بے مثالا کتاب او کلام دے۔ دا اللہ رب العالمین دا ټولو دا رحمتونو خزانہ دا۔ دا اللہ رب العالمین دا طرفنا پدے کے ہدایات دی۔ آغا ہدایاتنا تقوادار خلق فائدہ اخلی او کم چے تقوادار ندی اغوی پدے قرآن سے فائدہ نہ حاصلی۔ قرآن پاک دا اللہ رب العالمین دا طرفنا دا تمام انسانیت دا خیگڑی او دا خیر دا پار نازل دے۔ اللہ رب العالمین پدے کی دا ہر مسئلے حل اخودل دے۔ نو قرآن یو عظیم خزانہ دا۔ دا مسائل حل پکے ہمشتا او دا رحمتونو خزانہ ہم دا بندت پدے کے ڈیر لوے خیر او برکت ملاوی گی۔ علماء فرمائی چھے دا قرآن پاک یو حرف بندہ تلاوت اکی نو دا یو حرف پا بدل کے دل لس نیکے کم از کم ورکی او که بندہ او 10 چاردام کر دے او بیا دا قرآن پاک تلاوت کئی نو دا یو حرف پا بدل کے 25 نیکے ورکی او که بندہ نفل و تنیت تڑلے دے او پناستا باندے نفل کئی او دا قرآن تلاوت پکی کئی قراءت پکی کئی نو دا یو حرف پا بدل کی 50 نیکے اللہ پاک ور کئی او که یو بندہ پا ولاڑ باندے منس کئی او دا قرآن قراءت کئی نو دل دا یو حرف پا بدل کی 100 نیکے ور کئی۔ پا قرآن کی ډیر زیات حرفونه دي او دا هر یو حرف په بدله کې په مانځه کې چې سو کوئی سل نیکې دي نو د دینه معلومه شو چې دا ډیره لویه خزانه ده د انسان د پاره دا رحمتونه دي او دغه رحمتونو کې دې بنده ته پورا حصہ ملاویږي۔ قرآن پاک دا اللہ رب العالمین دا پارا دا طرفنا دا مسلمان دا پارا دا ہدایت کتاب نازل شوی دے۔ مسلمان چے پا دے قرآن باندے نظر اکی نو اسے دے قرآن تا پکتو باندے ہم دا ثواب ملاوی گی۔ علماء فرمائی چی 15 سیزون داسی دی هغه ته صرف پکتو باندې هم ثواب ملاویږي۔ هغه 50 سیزونو کې یو شی خانه کعبه ده، بنده خانه کعبه ته ګوري صرف پکتو ورته ثواب ملاویږي۔ داسې د مور پلار مخته پکتو باندې ثواب ملاویږي چې بنده خپل مور پلار باندې مهربان وي او د مینې محبت په نظر ورته ګوري نو د مور پلار مخته پکتو کې ثواب ملاویږي۔ داسې د زمزم اوبه دي دې ته پکتو باندې هم ثواب ملاویږي۔ داسې د یو عالم دین مخته په دې نیت کتل چې دا د خپل دین خدمتگار دی او دا د خپل پیغمبر او د ټولو پیغمبرانو وارث دی نو د دې عالم مخته په نظر د محبت سره کتل صرف په دې کتوم د ثواب ملاویږي۔ او 5 نمبر قرآن پاک دی د قرآن پاک دی پاڼو او د ټکو ته کتل باندې هم ثواب ملاویږي۔
دا مسلمان دا پارا دا بخن سبب دا قرآن پاک دے قرآن تا قتل او قرآن لستل دا دا انسان دا پارا دا مغفرت سبب گرزیگی او قرآن یو عظیم خزانه دا او دا عظیم خزانه سوکیداری هم پکار دا چا سره چې څومره مالی دا هغه مال په قدر هغه بنده پوهیږي او هغه مرا څوکیداري ورلنیولي دا هغه مال څوکۍ پې کوي مال که لږ دی نو د لږو پیسو څوکیدار ولا خلک ګوري او مال که ډیر دی نو د ډیرو پیسو څوکیدار ورله خلک ګوري او چې ډیر قیمتي مال شي نو بیا بنده په بل چا باندې باور نه کوي اعتماد نه کوي بیا په خپل باندې څوکۍ کوي وای ډیر قیمتي دي څوکۍ را لزایه نه کی نو دغه شان دا قرآن پاک دا یو لوی او عظیم خزانه ده د دې خزانه قدر او قیمت دومره چاته پته نه لګي څومره چې الله پاک ته پته ده د دې قرآن څونه لوی شان او څونه مرتبه ده دا الله ته پته ده د دې په وجه د دې قرآن دا یو عظیمه خزانه ده نو د دې د حفاظت د پاره یو څوکیدار پکار دی مال چې څومره هم هغه شان مناسبت سره څوکیدار هم وي کمال ډیریږي څوکیدار د ډیرو پیسو مقرریږي او کو د ډیرو نم زیات قیمتي شي نو بیا دا بنده په خپل د خپل مال څوکۍ کوي په بل چا اعتماد نه کوي نو دغه شان دا قرآن دا معمولی کتاب نه دی ډیر غټ کتاب هم نه دی بلکې دا هر څه نه غټ کتاب دی دومره لوی خزانه ده چې انسان د دې ادراک هم نشي کولی نه چې انسان ادراک نشي کولی څومره غټه خزانه ده نو الله د دې په څوکیدارۍ په خپل باندې پوهیږي ځکه الله رب العالمین او فرمایل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بشک دا قرآن پاک مونږ نازل کړی دی او مونږ په خپل د دې قرآن پاک حفاظت کوو قرآن پاک یو عظیم خزانه ده او د دې د خزانه حفاظت الله رب العالمین په خپل کوي او بنده خو چې د خپل مال حفاظت کوي نو ډیر کارونه ته پاتې وي خو الله رب العالمین داسې نه دی چې د قرآن حفاظت کوي نو نور کارونه به ته پاتې شي الله نه هیڅ هم نه پاتې کیږي په هر یو شی باندې الله رب العالمین نظر ساتي یو شی هم د الله د نظر نه غایب کیږي نه د هغه هر څه باوجود بعض خلق لا الله رب العالمین په دغه نیک کار کې د نیکه د غټلو حصہ ورکی توفیق ورکی الله پاک پخپلا د خپل کتاب قرآن پاک حفاظت کولی شي او کوي او ذمه اغشته ده او بعض خلک پکې الله ځان سره شریک کی چې زه حفاظت کوما بنده تر ته ډیر ګران او تر ته ډیر محبوب او تر ته ډیر خوخي نو تم را سره یوځای شه زه د خپل کتاب قرآن پاک حفاظت کوما بنده تم را سره ځان مضبوط کو تب هم د قرآن پاک حفاظت کې نه هغه نیازبین او الله ته ګران او خوخ خلق اغا صرف علما او کم چې د امت بزرگان دي دغه خلق الله پاک شریک کړل د قرآن په حفاظت کې بیا دغه عالمان خپل نیکبختی خپل ځان پورې محدود ساتل نه غواړي چې عالم دی او هغه نیکبخت او خوشبخت دی نه دی په خپل باندې دغه خپل نیکبختی ځان پورې محفوظ نه ساتي چې صرف زه د نیکبخت یم نور پردي بچي د خیر د چې څه کوي نو کوي دی
عالمان داسې نه دي نو د الله د قرآن حفاظت الله په خپل او د خپل دین د عالمانو په ذریعه کوي نو د عالمان ځان سره نور خلک هم یوځای کوي چې تاسو هم یوځای شئ چې د قرآن حفاظت وکړو چې الله ته تاسو هم نیازبین او خوښ او محبوب وګرځئ. په دغه سلسله کې علماو چرته د قرآن د ترجمه خدمت شروع کړي وي، چرته د قرآن د ناظرې خدمت شروع کړي، چرته د قرآن پاک د حفظ خدمت شروع کړي وي، چرته د قرآن پاک د تجوید د قواعد خدمت کوي. علما زې په زې لګیا دي او د قرآن د حفاظت په سلسله کې ځان سره ډلې ډلې خلک یوځای کوي، چاته قاعده خي، چاته ناظره خي، چاته قرآن ترجمه خي، چاته د قرآن حفظ خي، چاته د قرآن د تجوید قواعد خي. په دې طریقو باندې د خپل عوام او د دوی د ماشومان بچی را ځان سره یوځای کړي دي او ټول یو ډله شوي دي او د قرآن حفاظت په باندې کوي. قرآن په ناظره زده کول دا د قرآن حفاظت دی، قرآن حفظ کول دا د قرآن حفاظت دی، قرآن ترجمه زده کول دا د قرآن حفاظت دی، قرآن په تجوید سره زده کول دا عین قرآن او دا د قرآن حفاظت دی. دې خدماتو کې علماو سره یوځای شي بیا به الله رب العالمین تاسو له صدر کوي. نو پیغمبر علیه السلام د داسې خلکو په باره کې فرمایلی دي عموما دوه ډلې وي، یوه ډله په راه راست باندې روانه په نیغه لار روانه وي او بله ډله په کږه لار ګمراه خلک وي. نو کومه چې راه راست والا نیغې لارې والا خلک دي هغه د قرآن په خدمت او حفاظت کې لګیا وي او کوم خلک چې بېدینه د قرآن خلاف لګیا وي د قرآن ګستاخی او بېادبي کوي. د دې دواړو په باره کې حضور علیه السلام فرمایلی دي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما، بېشک الله رب العالمین د دې قرآن په برکت باندې ډیر قومونه پورته کوي چې د قرآن حفاظت کوي، د قرآن خدمت په هر شکل کې کوي. نو دغه قومونه الله رب العالمین اوچتي او عالی شان مقامات ورکوي. ويدع به آخرین، دغه دویمه ډله چې د قرآن خلاف دي، خلاف پروپاګاندا کوي، د قرآن بې ادبي او ګستاخی کوي، نو دغه خلکو په باره کې فرمایلی دي وای دغه قوم الله کته کوي، ذلیل او رسوا کوي. او په دنیا کې همیشه د حق او د باطل جنگ بوي. مسلمان حق دی او د قرآن دشمن دا باطل دی او دا حق او باطل لا پخوا شروع شوی دی او تر د قیامت پورې بوي. او دا به د مسلمان د پاره آزمائش او امتحانی چې کله ناحق مخې ته راشي نو د مسلمان آزمائش او امتحان شروع شي. مسلمان تب سکے ناحق میدان تراغل قدم اخدے تب سکے تب د حق د طرف نہ جنگ کے او کبن کے ندا د مسلمان آزمائش او امتحان دے. کله چې په قرآن پاک باندې حمله وشي او د قرآن پاک بے ادبی او ګستاخی وشي نو بیا دا د مسلمانانو د پاره امتحان دی. اوس په دې امتحان کې دا مسلمان یا خو به کامیاب شي زنده‌باد به پاتې شي یا به ناکام شي دی به مردباد شي نوم به ختم شي. دا مسلمانانو د پاره دغه وخت امتحان شروع شي کم وخت چې الله دې نه کې د قرآن پاک پشان کې بے ادبی وشي. قرآن یو دومره عظیم کتاب دی چې بے او دسا قرآن پاک لاس اوړل خو سکے چې خلول ناجایز دی. قرآن پاک با بے او دسا راخ لینا بے او دسا بے خلول امنا دومره د تعظیم ډک کتاب دی
بیا دا کتاب اب څنګه زړه وی چې دا کتاب راوالی او د دې پشان کې العیاذ بالله ګستاخی او بے ادبی کی د قرآن د حفاظت ذمہ الله رب العالمین پخپل اخستل دا پخپل حفاظت کولم شي پخپل د دشمن نه تپوسم کول شي د دشمن نه انتقامم اغشتي شي او دا سه الله پاک نه کوي دې د پاره چې ما په دنیا کې خپل نمائندگان را لېګل او پیدا کړی دي دوی بس کوي په الله باندې بزان سوق بخي چې څوک د الله د دین د پاره لګیای که د قلم په ذریعہ وي که د جبې په ذریعہ وي او که د مټو په زور په ذریعہ وي خو دې به د الله د دین خدمت او د حفاظت ذمہ اخلي دا د کامیابی د پاره الله رب العالمین په خپل باندې د قرآن د دشمن نه بدل نالي مسلمان ته مقور کړی دا چې ته وسکه ازمونگا د جبه وسرسی چې مونږ د جبه په ذریعہ باندې आवाज وکړو خپل احتجاج ریکارډ کو او وایو چې داخل نه دي شوی او سخلق بای هغه د لاس او د مټو د طاقت په ذریعہ باندې د قرآن د حفاظت خبره کوي او د قرآن د حفاظت پلار کې دی به د مټو طاقت استعمالي نه هغه د حکومت کار دی او سخله کې هغه به د قلم په ذریعہ باندې د قرآن د حفاظت ډیوټي سر ته رسي دا سوشل میډیا دا نن سبا د قلم استعمال کې راځي اخبارونه دام د قلم په استعمال کې راځي نو د دې په وجه باندې په سوشل میډیا باندې کده چا اختیار وي التم تاسو خپل احتجاج ریکارډ کې او ټولي دنیا ته دا اوخای چې د قرآن بے ادبی دا د ټولو مسلمانانو مخه ته چیلنج ورکول لی چې تاسو د قرآن تپوس نشئ کولی او مسلمان د قرآن تپوس په هر حالت کې کولی شي دا یو چیلنج تاسو ورکول شي چې موږ مسلمانان د قرآن په حق او د قرآن په باره کې د سر نه ورتیریو قرآن چې اخوا شي بیا اسم نه پاتې کیږي دوه سيزونه دي که هغه د انسان د زندګۍ نه اخوا شو بیا سم نه پاتې کیږي بیا به د انسان مثال د زناورو پشانی خلق به په لوبې ټوخې کوي دی بیا سم نشي کولی هغه دوه سيزونو کې یو شی قرآن پاک دی او بل د حضور علی السلام خپل مبارکي طریقې دي ډېر زمانہ کې یو عالم په دې حالاتو پریشان و چې موجوده داسې حالات دي چې د دنیا کافر په ترقې روان دي او مسلمان په پسته روان دي ښکته کیږي ذلیل کیږي او چې کم ځای نه تکلیف راځي نو د مسلمان په سر برازي نو دغه عالم په دې باندې پریشان او جړلې چې دا ولې داسې کیږي دغه عالم په جړا جړا کې ود شو سترګې ورلې نو خوب ولید صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ سره خوب کې ملاقات شو آغا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته نه تپوس کوي ولې جاړي نو دا عالم ورته وی پدې جاړم چې دا مسلمان ولې روس پخکتا او کافر روس په وړاندې او په مخ په ترقې روان دي دا ولې نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ وتو فرمایل تاسو کې د دوو سيزونو کمې راغلي دي داغه په وجه تاسو ښکتا او د دنیا کفار مخ په وړاندې دي دا عالم ته تپوس کوي په خوب کې وې صد و کمې راغلي دي نو دغه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي یو قرآن پاک تاسو پرېخې دي او بل د پیغمبر علی السلام خپل طریقې پرېخې دي
نو د دین معلومه شو چې قران پاک یو داسې عظیم کتاب دی کدا د ځان سره سینې پورې جوخت اونی وو عمل دې په شورو کو ورځ په وړاندې او مخ په ترقې روانه او که قران د نه پاتې شنو موجوده د مسلمان چې حالات دي دا به وي بلکې دې نه به زیاتېږي تاسو موجوده که په سوونو تعداد کې یې سو قسم نشي خوړی چې د تیر رمضان د روزې د میاشتې نه را دی خوا ما قرآن پاک ختم کړی دی په سوونو تعداد کې یو بنده دا نشي ویلی چې ما قرآن ختم کړی دی د ورکوټي اختر نه تر د غټ اختره پورې دی دوه نیمو میاشتو کې قرآن پاک مونږ دومره ځان نه اخوا کړی دی او قرآن هم د روزې په رواجونو کې شامل کړی دی چې د روزې رواج او دستور دا دی چې قرآن براله دی نه علاوه به نه رالی او قرآن تشاکول دا د خپل پسته دعا غوښتل دي چې ځان زخکته کوم د قرآن ترجمه ته بنده کینی کنوي شروع شي او که شروع شي نه بیا ورته کینی لته چې تبلیغ والا اعلانو کې چې د الله او د الله د رسول خبره بکیږي نو د هر بنده کوشش چې څنګه زر به پاسما چې زر لاړ شم چې دلته کېنم دا په اعراض کې راضي مخ اړولو کې روګردانه کې راضي د دې بم الله تپوس کوي او بندر پزانو یریږي چرته پدې کافر نشي چې یو بندر ته وي تل کېنه د الله او د الله د رسول خبره درته کومه او بنده داغه باوجود کوشش کوي چې زر لاړ شمه نو پدې باندې په خپل ایمان کې چې زفرق باغې د خفګانو کې چې هما کې څه کمزوري ده چې د الله او د الله د رسول خبره تکې ناستل مزله نه غواړي او د دې آسان مثال نن سبا دا ټول نوجوانان په دې باندې پوهیږي تاسو چې کله فیسبوک کوي پاغې کې دا شارټ ویډیوز راځي یوټیوب کوي پاغې کې شارټ ویډیو راځي ناغه کې یو ویډیو داسې په بر رواني او بنده او دري او ګوري ورتا او کدا چې چرته د قران آیت وی یا یو عالم دغه حدیث ویلی تاسو سره څه کوي زری مخکې زه او چې کومه غانا راشي چته ډم غړيږي چته داسې څه غلط خبرې وي یا لطیفي وي چته د خنداس وي هغه یو ځل وګورنو بیا هم د سره کې دوه ځل وګورنو بیا او بازه پکې ته ډاونلوډ هم کې او کوم چې عالم یا قران یا حدیث راشي ازر په بر واړي د مسلمان ایمان چې دې زته اورسید نو بیا دې د ترقې سوچ ولې کوي پکار د چې دې په خپل ځان غور وکي او خپل کمزورې او باسي نو بیا د ترقې سوچ وکي بهر دنیا کې د قران به ادبي شوی دا قران پاک سوځیدل لري نو دا څنګه د چې الله پاک د دې انتقام نشي اغشته الله منتقم ذات او په هر څه قدرت لري په دغه سات به انتقام والی او ستو زما امتحان دی چې موږ سکو تیر زمانہ کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپل تفسیر معرف القرآن کې د امام قرطبی په حواله باندې یو واقعه ذکر کړی دا د مسلمانانو بادشاہ امیر مامون الرشید دا یو بهترین عالم او د مسلمانانو خلیفہ د هر کال یو علمی مجلس مقرر کی یو لوی جلسه بوا او په هغه مجلس کې د هر مذهب عالم ته اجازه وو چې راشي او تقریر وکړي د بادشاہ چې دا د کال مجلس مقرر کو نو پاغه کیو بنی اسرائیلی عالم راغی او په دغه جلسه کې په يهودیت باندې او په خپل مذهب باندې تقریر وکړ او هغه تقریر په داسې انداز سره پیش کو چې د ټولو مسلمانانو عالمانو ورته حیرانو ډېر خپل انداز کې تقریر وکړ نه دی بادشاہ ورته پیشکش وکړ وای ته مسلمان شه طالب ډیر مراعات درکم نه دی عالم وتوی چې زه يهودیت نه پرېدم
دا عالم رخصت شو کال بیا چې مجلس مقرر شو دا عالم دوباره راغلی او په دغه جلسه کې دوباره تقریر وکړو 13 ځلې په يهودیت باندې تقریر کړی دی او دې ځلې د مسلمانانو په فقه باندې تقریر وکړو اسلامی فقه باندې بیان وکړو بادشاہ دا عالم کین او تپوس کوي ته هغه 13 کال والا نه چې تا په يهودیت بیان کوي یم وې دې ځل دا په اسلامی فقه بیان دی ولې وکړو وته وی مسلمان شوی ځکه مې اسلامی فقه باندې بیان وکړو بادشاہ وتوی 13 ځل د تما ډیر مراعات منلیو دا غي باوجود ته مسلمان نشوي او اسبه سم مسلمان شوي ولې دې عالم ورتوي چې زه خطات یم خوش نویس یم خپل رساله او خپل خطونه تیاروم او په خلکو خرصوم نه چې خلکو باندې خرشي پیسې راشي دا زما ذریعہ معاش دی وای چې 13 کال راته تا د اسلام دعوت راکړو زما پزړه کې سودا پیدا شو چې زما د دین عیسایت او يهودیت وغیرہ حق دی او کدا اسلام حق دی نه ما دا امتحان کو وای ما دا تورات یو څو نسخې ولیکلې او د يهوديانو عبادت خانو ته مې یوړې الته مې تقسیم کړې خو ما په دغه تورات کې ډیر ګډوډي راوسته او سمه مخ کې سروستو سمه ته نوستي او سمه پکې د ځان لیکلو وای چام دونه وی چې دا خو غلط دی او دروغ دی او د کې تحریف شوی دی وای به زما یقین پاسه دی چې تورات په اصلي شکل کې پاتې نه دی وای بیا مې وی چې راشه اوس د انجیل امتحان واخلا انجیل مې په خپل خط او په خپل طریقه باندې یو څو نسخې تیار کړې او هغه مې د عیسایانو عبادت خانو ته یوړې هر چارانه لاسو کې هغه نسخې واغشتې چا دن نه لري کتل چې دې کې څه کړی دی ډیر ګډوډي مې پکې راوسته وی اخر کې د قران نمبر شو نو قران مې ډیر په خواره ډیر خپل طریقه سره ولیکو او سایاتونه د مخ کې مې رستو کړل دا رستو هغه مې مخ کې کړل او د منځ نه مې سو وستل سمې د ځانه پکې راوستل په قران کې مې تحریف کو بیا مې مسلمانانو ته پیش کړل چې چا به مغشتنو بار به وکړي چې دا خو ډیر خپل د خدان نه ګور چې اسنه غلطي وي پکې چا به پاڼه واړولا د سر آیتونه بنو اخر ته به وی چې دا خو غلط دی قران دی خو غلط دی کې تحریف وی ټول راته د قران هغه نسخه را واپس کړي وی فورا ز په دې نتیجه ورسېدم قران واحد داسې کتاب دی چې په دې کې څوک د ځان اخوا دی خو نشي کولای دا بر حق کلام او کتاب دی دې کې څوک تحریف نشي کولای نو د قران پر حقانیت باندې ایمان ورو چې دا په حق دی نو ورشه د قران په حقانیت باندې خلق ایمان وروړي مسلمان د دې حفاظت ولې نه کوي د حفاظت دوه طریقې دي یا خود قران پاک د پاره څوکیدار مقرر کا او د ټوله دنیا قرانونه ځان ته یوځای کا او څوکیدار بل دې خیال ساتي چې دا څوک ځای نه کی نو دا خو ممکن نه ده دویمه طریقه د قران حفظ شروع کا د قران اره یو آیت یاد کا خپل سینه کې ځای کا ځای ورلور کا بیا ستا قران محفوظ شو د دې حفاظت تا په خپل ذمہ واغی ته تا محفوظم کو اوس بتم محفوظي صابم الله حفاظت کوي اوس یو د مسلمانانو د افسوس مقام چې کوم نه هغه ممتازو ته وېما چې د قران په سوزش او په سوزولو په ګستاخه مونږ څومره ډېر د غضب او د غصې اظهار کو او مسلمانان قران سره سکو نه ته خیالو کې زموږ په دې موجوده مجمع کې ډېر داسې خلک دي ټول تعلیم یافته یې هر چا نه هم لسم سبق ویل دي او په برم تل دي پدې کې داسې الکان بار چې आवाज اوري داسې زنانا چې هغه د نهم یا د لسم امتحان ورکي پدې کې د اسلامیات پرچوي په امتحاني حالونو کې مام کتلی دي او زموږ د مشرانو مرګرو بم کتلی وي چې امتحاني حال ته ورشي د اسلامیات د پرچې په ورځ باندې نو هغه امتحاني حال سره خوا کې چې کم لیټرینو نه ما په خپل لاسو باندې د قرآني آیتونو هغه نسخه د لیټرین د فرش نه روچتي کړې دي
دا خو د بار ملک نه کافر نه دی راغلی چې زمون قرآن لیټرین کې وغورځو، دا خو نه دی راغلی، دا خو ستا زما د کور نه وتلی بچی دی او ستا زما په دعا باندې چې بچی الله دې درته آسان کی، نو دا خو ستا زما د کور نه وتلی بچی یا بچی د هغې دا د قرآن بېادبي کړې ده، هلته چې قرآن اوس وزینت دنیا په سر اوچته او دلته ستا په کور کې بچی دی په جورابو کې چې د قرآن د سورت انفال آیتونه ورښکته کی، نو دا بیا سکه ته په قرآن اوس غیرت نه کې. او دې ځل بورډ والا تیر ځل دا دویم دریم کال دی چې مطالعه قرآن حکیم هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړی دی، نو مخکې به صرف د سورت انفال یا د اخوا کې ورسره د 10م کلاس چې د اسلامیات نصاب دی دا غي بېادبي کوله، اوس په مطالعه قرآن حکیم کې د قرآن اکثره حصره په امتحاني حال کې به د دې ګستاخي او بېادبي کېږي که په هغې باندې د غم او د غصې اظهار کې نو هلته خو مسلمان ثابت شوی، ځکه په قرآن د غیرت راغې غصه راله او دا ستا د زوی او یا د لور چې امتحان یا پرچه ده نو دوی چې دغه د قرآن بېادبي وکړو دلته غصه او غضب نه راځي، نو که کافر ته پې غصه کېږي مسلمان ثابتېږي، زوی لور ته د قرآن په بېادبۍ باندې نه غوسه کېږي نو په هغې مسلمان ثابتېږي، په دې کافر ولې نه ثابتېږي؟ دا فرق وستل پکار دی، یا خو په هغې باندې غوسه شوي او مسلمان ثابت شوي نو په دې باندې بیا کافر ثابت شوي، نو دا فرق وباسئ، یا خو د کفارو د قرآن په بېادبۍ مه خفه کېږئ، ځکه چې موږ په خپله لګیا یو د خپل زوی لور په لاس باندې امتحاني حالونو کې دغه د قرآن ګستاخي او بېادبي کوو، نو د کفارو په لاس په بېادبۍ خو بیا غیرت ختم کې مه خفه کېږئ، او که ته وایې چې بیا رانه ایمان ځي نو بیا دا فرق وباسه د خپل زوی په دې ګستاخۍ باندې چیک وساته او نظر وساته چې دې در ګستاخي ونه کړي، دا درد دل دا ما تاسو ته وړاندې کړ، ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي، تاسو به هم په خپلو سترګو باندې لیدلي، که چا کړي توبه دې په صدق دل سره وباسي، آینده که یو بنده ناکام او فیل شو د الله په نظر کې به بیا هم پاسي، ځکه دې د قرآن بېادبي نه کوي. مونږ او تاسو که د قرآن بېادبي وکړه او په ښه نمبرو باندې مونږ ته کامیابي ترلاسه شوه نو دغه کامیابي د صفر ده، ځکه د الله په نظر کې ته پرېوتې او ایمان جنازه دې وویسته، نو په هغه کامیابۍ د دنیا باندې به څه وکړي چې ستا زما د ایمان جنازه پرېوځي، هغه کامیابۍ نه دې الله وساتي چې کومه باندې زمونږ د ایمان جنازه وځي، هغه کامیابي د دنیا او آخرت د الله راکړي په کوم باندې چې زمونږ ایمان محفوظ کېږي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.